یس یو تعلیمي ډیګري پروګرام دی، انقلابي تعلیمي ډیګري پروګرام دی. د زموږ د سیمه پخوا د اعلی تعلیم څخه د دې ځوانان څخه محروم وو. ځوانان به سفر کوي، تر کوټې به تلل، بیا به دوی 16 ساله تعلیم څه کوي، حاصلوي. مخکې دلته 14 years education صرف دی حاصلوي، اوس 16 ساله تعلیم دی څه کوي، حاصلوي. سمستر په مابین کې څلور سمستر یې ووایي، بیا دغسې د بي اس پرېږده وي. آیا واده ته ایچ اس سی ډګري ورکوي؟ زولوجي او کیمستري ده، د دې فیکلټي شته تقریبا کمپلیټ. په هغه کې زموږ سره لیکچرر هم شته، اسسټنټ پروفیسر هم شته، اسوسییټ هم شته او پروفیسر هم شته. فرست پیپر لپاره لازمي دی چې دی به خامخا په یو اخبار کې په شي کې پبلش کړي. هغه دی چې په دستیابو وسایلو کې یې خپل کار تر سره ورسوي. الریډي په دا کالج کې دا ټیم 15 لیبارټري چې کوم دي دا موجوده دي. جیوګرافي ده، کیمستري ده، فزیکس دی، زولوجي ده او باټني ده. دا له موږ سره شته. لایبرری لرو او لایبرری کې 17 ګریډ 2 لایبرریانز هم لرو. مطلب چې سوچ کوي چې تعلیم ادارې د انفراستراکچر متعلق ګرین ریم لرو، ټیوب ویل موږ لرو، هر فیسیلیټي هر سہولت سټوډنټ ته څه هغه میسر اویلیبل دی. د دې تعلیم سره سره د دې پر تربیت باندې د دې د رجحانات پر بدلیدو باندې موږ څه توجه وکړو. یو نقل برآمد سي نو کم از کم دا پیپر خو د هغه د ولاړې پوری تور د والدین سره رابطه شته که نشته؟ بالکل شته. په ډېرو ځایو کې چې موږ والدین راغوښتي دي ته ډراپ اوټ دی کېدل، په نقل مخته یي، دلته نقل نشي کولی. دا هم یو وجه ده. دا خو استاد ماهر یي، تربیت یافته یي، کوالیفاید یي، هغه سوال به دې بیریږي نه. آیا ستی په د بي اس سیسټم کې په د فیکلټي کې سوال اجازت شته که نشته؟ کارپوهان ته دا ترغیب ورکوي چې به پر خپل ټاپک باندې دا ریسرچ وکړي د یوټیوب څخه د چیټ جی پي ټي څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ ناست یو په ګورنمنټ ډګري کالج پښین کې. الله صاحب یو جهان مننه که څه د پښین د ډګري کالج په باره کې چې کوم د بي اس ترتیب دی د دې څه تعارف راته وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه، آباد خوشحاله اوسئ. بي اس یو تعلیمي ډیګري پروګرام دی، انقلابي تعلیمي ډیګري پروګرام دی. د زموږ د سیمه پخوا د اعلی تعلیم څخه د دې ځوانان څخه محروم وو. ځوانان به سفر کوي، تر کوټې به تلل، بیا به دوی 16 ساله تعلیم څه کوي، حاصلوي. مخکې دلته 14 years education صرف دی حاصلوي، اوس 16 ساله تعلیم دی څه کوي، حاصلوي. نو دا پروګرام په دغه باره کې دی چې دا مواقع څخه د پښین ځوانان څه واخلي، فایده واخلي. د دې بي اس پروګرام په افادیت باندې، په اهمیت باندې خبر سي، کور ته نږدې په ډېره کمه خرچه باندې اعلی 16 ساله معیاري تعلیم دې څه کړي، حاصل کړي. نو د بي اس پروګرام داسې پروګرام دی چې باقي یو خو دا اینول بیسډ نه دی، دا سمسټر بیسډ پروګرام دی. 8 سمسټر دی، د 4 کاله ډیوریشن دی د او فی الحال د بي اس موږ سټوډنټس دي هغه 8 سمسټر ته را رسېدلي دي او په ډېره کامیابه توګه باندې یو شی دا چې په دا بي اس سی کې یا په انټرمیډیټ لیول باندې یا په میټریک لیول باندې نقل کېږي، هغه موږ روکتام نسو کولی. د هغه هر څه چې به راتلو هغه به د یونیورسټي د بورډ سره راتلل. د دې اګزام موږ خپله اخلو. اګزام کې موږ د نقل مکمله څه کړې ده، ختمه کړې ده. او دویم د دې اخراجات ډېر زیات څه دي، کم دي، تقریبا په 3000 روپۍ باندې هلک پوره 6 میاشتې سبق ویسي. ترانسپورټ فیسیلیټي ته اویلیبل ده، هاسټل هم چې چا ضرورت یې موږ ورکوو. او دریم زموږ فیکلټي د بي اس د هغه تر هرې یونیورسټۍ زه بهتره په دا والا باندې بولم په یونیورسټیانو کې داسې وي چې بعض اوقات سیاسي برتري وسي. د کالج ټیچر ډېر زیات کوالیفاید دي، هغه هر پروفیسر په یو معنا باندې د کمیشن د پروسس وتلی کوالیفاید سي پروفیسر یا ډېر زیات محنت سره کوي. نو فی الوقت په درو شعبو کې اردو، زولوجي او کیمستري کې موږ سټوډنټ تر 8 سمسټر را ورسېدل او د سټوډنټ ډېر ښایسته اچیومنټس پر روان دي. زموږ داسې سټوډنټس شته چې 4 سمسټر سبق یې دهلیز موږ سره ویلي دي، بیا د پاکستان نورو یونیورسټیانو له موږ هغه استولي دي، هغه هلته ایډجسټ شوي نه، داسې هلک هم شته چې هغه د هغه ځای پوزیشن هولډر یې که سره. او ریسنټلی یو بل هلک و، هغه لاهور یونیورسټي اف ایجوکیشن، اسلامي یونیورسټي بهاولپور، اوس ریسنټلی په 5th سمسټر کې یو هلک زموږ د لاهور یونیورسټي اف ایجوکیشن کې انرول شوی. ډېر سټوډنټ داسې شته چې هغو که سره باقاعده اے ایس اف کې، ایرفورس سیکورټي فورس، په پولیس کې، په ستا په ټیچینګ فیلډ کې هغه ډیورینګ ډیګري اپاینټمنټ یې وسو، دغه یې وسو. هغه وجه څه ده، دوی سبق وایي او دوی ته یو شفاف ماحول ته څه دی، تعلیمي ماحول دی ته میسر دی. په نقل کې
امتحان کې نقل څه نشته، تصور هم نشته، الحمدلله هغه موږ ختمه کړې ده. نو بل زموږ یو بل پروفیسر عبدالرزاق بازائی صاحب دا د ګورنمنټ ډیګري کالج پښین ریسنټلی پرنسپل دی. پروفیسر صدالله خان صاحب دا زوړ پرنسپل د ډیګري کالج پښین نو چې د په ټینیور کې د بي ایس اوس آغاز اوس، او د پروفیسر رازق بازائی صاحب په ټینیور کې ورنګه د اول بیچ زموږ ته کېږي خاتمه کېږي. نو دا نشست بنیادي مقصد هم دغه دی، موږ دا وایو چې دا نوي هلکان دي ته څه شي متوجه سي په زیات تعداد سره سټرینت هلکان راسي د بي ایس پروګرام څخه څه واخلي، فایده واخلي په مختلفو حوالو سره د دې لپاره یو ایډیل ډیګري پروګرام دی، د کور ته نږدې، د اخراجات کم اخراجاتو باندې او معیاري تعلیم. مرتبه صاحب کچیر بي ایس چې دی ته سمستر وایز دی، یعنې 4 کاله تعلیم دی. کچیر داسې وکړي چې یو سړی 4 سمستر ووایي، 3 سمستر ووایي، بیا بعد کې ولاړ شي بل ځای تللی شي. بالکل تللی شي، مایګریشن کوی شي. لکه زموږ یو هلک 4 سمستر زموږ سره وویل، هغه ایکسټرا اورډنري هلک و، وایي د هغه نومېدی په اردو ډپارټمنټ کې و. بیا موږ د هغه غوښتي دا هلک د ښه ځای څه تر دې ځای څه هم بهتره انوایرمنټ کې قومي سطح باندې د هغه صلاحیتو څه وسي اعتراف وسي. اسلامي یونیورسټي بهاولپور دلته بریجینګ میکانیزم ورته وایي، بریجینګ سمستر ورته وایي. د 5م سمستر بعد د دې ځای څه د انټرنس ټیسټ ضرورت لا نشته، خالي دې څه کوی شي د دې ځای څه میګریشن ډاکومنټس موږ ورکړو، هغه یونیورسټي دې څه کوي اکسپټ کوي، د دې ځای څه 4 سمستر د دلې وویل، 5م سمستر د اسلامي یونیورسټي بهاولپور ولاړی، ډیګري به د اسلامي یونیورسټي بهاولپور څخه شروع کړي. د پاکستان هر یونیورسټي له دې ځای څخه په متعلقه ډسپلین کې هلک میګریشن کوی شي. بي ایس ټوټل 2 سمستر دی، 4 کاله چې کوم دی. زما رایه دا ده چې څه سوالونه که داسې زما سره ریلیونټ سوال، هر سوال زه جواب درکوم، زه آماده یم. لیکن زه وایم چې زموږ پرنسپل صاحب او زوړ پرنسپل صدالله خان صاحب دغه سره موږ څه وکړو، رایه واخلو، څه معلومات داسې څه وکړو حاصل کړو، زه همدا به بهتره وي. هسې د 8 سمستر 4 کاله ډیګري پروګرام 8 سمستر یې لري. دا معنا ده چې مطلب هر کال مطلب که 3rd ایئر ته کوي، 3rd ایئر په 2 سمستر کې دی، بیا 4th ایئر بیا په 2 سمستر کې دی، بیا دا کوم 5th ایئر بیا فاینل ایئر 2 سمستر رواني. دا ترتیب دی. دا د دې تقریبا نو د دې د مطلب د بي ایس په مختلف حوالو باندې یو تعلیمي پروګرام ما په دې ورته وایي انقلابي تعلیمي پروګرام. په دې کې مختلف علوم، په دې کې یو ماینر سبجیکټ راځي، یو میجر سبجیکټ کېږي هغه راځي. د اوله څخه تر 5م سمستر پورې څومره سوشل ساینسز دي یا څومره اپلایډ ساینسز دي، دا ګرد هلک ته ویل کېږي. هغه په کوم معنا باندې هلک فرض کړه د کیمستري هلک دی، هغه ته سایکولوژي ورته ویل کېږي، هغه ته انګلیش ورته ویل کېږي، هغه ته لینګویجزم څه کېږي ورته ویل کېږي، هغه ته سوشیالوجي ورته ویل کېږي، هغه ته هیسټري ورته ویل کېږي، ایون هغه ته هیسټوګرافي هم څه کېږي ویل کېږي، هغه ته کمپیوټر ساینس ورته ویل کېږي، هغه ته سټیټ میث څه کېږي ورته ویل کېږي. نو یو رنګه هلک تر 5م سمستر په مختلف علومو سره دی اکویپډ سي. بیا چې اخري 3 سمستر دی هغه د سپیشلایزیشن دی، او د زولوجي والا ګرد سبجیکټ دی په زولوجي کې وایي، د کیمستري والا ګرد سبجیکټ کیمستري کې وایي، د اردو والا بیا ګرد سبجیکټ په اردو کې وایي. او زما اندازه دا تقریبا که ته حساب ورته ولګوې دا د 8 سمستر دی، او میډ ایګزام ورجلا جنې اخلو، فاینل امتحان ورجلا څه کوو جنې اخلو. دا په ډیګري ډیورینګ ډیګري دا تقریبا څو امتحان جوړېږي؟ 32 ایګزام جوړېږي. 32 ایګزام خالي د څه په بي ایس کې کېږي اخیستل کېږي، او په هر ایګزام کې بیا څو پرچې دي؟ تقریبا 6 دي پرچې دي. د اګري پرچې دی بغیر نقل کوي، د اګري پرچې دی سوشیالوجي دوم دی ورکوي، د پولیټیکل ساینس دوم ورکوي، د سایکولوجي دوم ورکوي، د اسلامیات دوم ورکوي، د هیسټري دوم ورکوي، د هیسټوګرافي دوم ورکوي. دا کمپیټیټیو ایګزام چې دغه دپاره که په صحیح معنا باندې ښه ټیچر ښه محنت د هلک سره وکړي، په دا ګردو علومو سره دی څه کېږي اکویپټ کېږي. مطلب چې داسې ډیګري پروګرام یې ښه دی، ډېر بهترین ډیګري پروګرام دی چې دا ګرد متعلقه علوم وسټرن ته ویل سي. 3 سمستر داسې تقریبا 2-3 سبجیکټ د خپل سپیشلایزیشن متعلق دي، د نور 4 سبجیکټ 3 سبجیکټ چې متعلق دي، د جنرل سبجیکټ ته کې ویل کېږي چې اخري سمستر نه لاړ بیا هغه سپیشلایزډ فیلډ کې ګرد سبجیکټ د هغوی. نو دا د نیچرل ساینسز د سوشل ساینسز یو رنګه یو ښه مجموعه مضامین درته څه سي ویل سي. نو انتهایی ښایسته پروګرام دی، د دې تقریبا کریډټ اورس 134-136 کریډټ اورس دي. او بیا په دې کې یو بل کمبینیشن لا هم شته، په دې کې د ټیچینګ سره تدریس سره په اخر کې د یو ریسرچ پروجیکټ هغه دته مطلب د تعلیم سره د تدریس سره د تحقیق او طرف څه کې بوزي، تحقیق سره هم د څه کې آشنا کې. بیا خلک ایم پی ایچ ډي کول غواړي، دغه دپاره د ریسرچ او بنیادي کنسپټ د دې په ځینې کې څه کښېنستلی.
نو انتهایی بهترینه پروګرام دی. زه خو دا وایم چې که سره موږ یو بل سوچ لا هم دا پروګرام ته لرو، زموږ د دې پروګرام څخه د عصري تعلیمي ادارو خلک څه کېږي، مستفیده کېږي. دا د دینی تعلیمو چې کوم طالب علمان که هغه د عصري تعلیم خواهش لري، دا د هغو دپاره هم یو ایډیل څه دی پروګرام دی. هغه هم د دې څخه استفاده کوی شي. استفاده په دا معنی باندې کوی شي چې د دوی عمر کم وي. عام طور د مدارسو طلبا چې یا په ډېر کم عمر باندې څه وکړي، د فراغت یې وشي، 20-22 سال په عمر کې دی څه شي د فارغه شي. که دا الکوان اف اس سی لري، که دا الکوان د اف ای ډګري لري، فیس انتهایی دلته څه دی کم دی، تعلیمي معور ډېره څه دی بهتره دی. که دا الکوان راسي په دا بي اس کې داخله واخلي، نو دا الکوان په سوشیالوجي، په سایکالوجي، په هیسټري، په پولیټیکل ساینس، په انګلیش، د دنیا جهان په مضامینو به دوی څه سي خبر سي. او دا خلک تر دینی عصري تعلیمي ادارو تر الکوان کم نه دي. مطلب داسې یو ټرند رجحان جوړ سو. مدارس الکوان 2-3 داسې پیژنم چې هغه باقاعده په کمپیټیټیو اگزام کې کښېنستل، محنت یې وکړي او هغه نن سبا ایسیان دي په مختلفو عهدو باندې څه دي. موږ د ملا او د منسټر د عصري تعلیمي عصري او دیني علوم چې کوم فرق را باندې هغه موږ څه کوو چې دا نظام په ذریعه موږ ختموی سو. په دې کې ملکي وسط دا خبره وکړه چې دا د یو مدرسې والا هلک راتلی چې د هغه به کوم څه ډګري به دی راتلی، هغه که اف ای کړي مطلق، که اف اس سی کړي، هغه هلک په بي اس کې په فرست سیمسټر کې مشر انرول کېدی شي. او دا آګاهي مهم دی. نو زه دا خبره کوم چې 15 اکتوبر پورې دې سره وخت شته چې عمر یې کم وي. شرط دا دی که د غټ عمر څوک وي بیا موږ نه ده نه که چېرې د مدرسې والا د وفاق مدرس ډګري ورسره بیا د وفاق والا موږ نه دخکو، هغه به اکویلنسي راوړي. هغه بیا آی اس اس بي یو بورډ دی، هغه به د زی د بورډ سب بلوچستان بورډ کې دننه د آی اس اس بي هم څه شته مرکز ته، هغه چې د او لیول چا کړي، ای لیول چا کړي، یا فارن کوالیفاید اف اس سی د بار ملک څخه کړي، یا د مدرسو څخه کړي، هغه ته یو سند ورکړي چې دا اوس ایکویولنت دی ټو انټرمیډیټ. که دی هغه سند ولري بیا هم ورسور کوی سو، داخله ورکوی سو. مطلب هغه بیا زه که د هلک راسي بیا سر خلاصوی سم، پر لارې برابروی سم، دا هم موږ نور کوی سو. دې برکت سره موږ د ملا او د منسټر کوم فرق روان هغه تفریق لا هم موږ ختموی سو. لیکن شرط دا دی که د مدارس د فارغ څوک دلته داخله اخلي، د هغه به ایج کم وي، زیات به نه وي، ریسنټلي به فارغه شوی. مطلب رابعه والا چې کوم دي هغه اف ای پاس دي، د به د رابعه والا اکویلنسي دا به راخیستې اف ای پی سي کړي اولین مجلس ته کې نه کړي، بیا آی اس اس بي پروسس د پر کړي د رابعه پر سند باندې به دی هغه راتلی شي. د رابعه سند چې کوم دي هغه د 12 برابر هغه بالکل راتلی شي. مطلب موږ ټاپ پرایورټي دا ده چې د پښین الکوان اګاسي خبر شي لیر ځایزي وینشټنګ دي داخله اخلي، د پلار د خاندان وسایل دي څه کی ځای کی، یو ښه تعلیمي ماحول د پښین کې میسر دي، د انټرمیډیټ الکوان جی راسي په کیمستري کې داخله واخلي، په دغه کې داخله واخلي، په انګلیش کې داخله واخلي، په اردو کې داخله واخلي، په زولوجي کې واخلي. ریسنټلی موږ په انګلیش کې هم بي اس پروګرام پر روان هغه کې شروع کوو. سرلا صاحب پښتنه مې دا ده چې ستا په دور کې د بي اس پروګرام شروع تر نن اوسه اول بیچ فارغېږي، که تاسو محسوسه کړې ده چې د کوم د بي اس الکوان چې فارغېږي یا چې تاسو تللی دي پر کوم عهدو باندې دا ټیم پاته شوي دي، یا دا ټیم ستاسو تاثرات په بي اس په باره کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد نبی صاحب ډېره مننه. د بي اس پروګرام آغاز موږ په 2019 کې وکړ. بیا د څه ناګزیر وجوهات پر بنیاد باندې هغه ریورس شو. بیا دویم واره چې موږ آغاز وکړ هغه زما په دور کې و، او هغه بي اس پروګرام موږ فاینل سټیج یا آخري سیمسټر ته رسولی دی. دا وخت په درو ډیسپلنس کې باقاعده سټوډنټس موجود دي، په مختلف سیمسټرز کې دي، او نوې انشاءالله چې روان چې کوم اډمیشن دی په هغه کې به انګلیش هم شاملیږي. زموږ په شروع کې د هلکانو یا د پیرنټسو دا خیال و چې دا د بي اے بي ایس سی په طرز باندې بي اس پروګرام هم چلیږي. داخله به زیاته وسوله، د هغه سره څه مشکلات دا و چې د سټوډنټس اټینډنس، د سټوډنټس بیهیویر، او د سټوډنټس چې کوم کیپیسیټي او کیپیبلیټي ولا هغه تراز بنوله لکه موږ چې غوښته. نو د شروع کې مشکل به دا و چې تعداد به زیات و، په یو دویم دریم سیمسټرز کې به یو زیات شمیر د سټوډنټس څخه ډراپ آوټ شو. دا یو مشکل هم موږ درلودی. د دې پر مختلفو پهلو هم موږ غور کاوی چې دغه کور کو او دا کنټرول کو. خو د هغه نتیجه دا سوه چې په نور کالجز کې هم چیرې چې د بي اس پروګرام روان دي، هغه 60 یا 50% 50 سټوډنټس چې به هغه به نه پرې کېدو. نو هلته هم د صوبې په غټو کالجو کې
لس 12 15 شل سټوډنټس تر فاینل سیمسټر پورې رسیږي او زموږ هم شاوخوا دغه ریشو ده. کوشش دا دی چې دا ډراپ اوټ موږ کم کو په مختلفو طریقو باندې او سټوډنټس هم دې ته آماده کو، پیرنټس دې ته آماده کو چې د دې نوعیت لږ جلا دی. دلته به دی سټډي ته ټایم ورکوي، کلاسز به ریګولر وي، اساینمنټ به وي. که دا ګرد شیان وي نو بیا زموږ د بیس پروګرام ان شاء الله کامیاب وي. او زموږ سټوډنټس لکه څنګه چې حافظ صاحب ذکر وکړي په هیڅ یوه حواله باندې د یوې تعلیمي ادارې د سټوډنټس کم نه دي چې کوم پرفارمنس هغه ورکړی دي. زموږ غم هغه دي څو ډېر نمایان سټوډنټس د په ګوتو کو چې هغه مختلفو ادارو کې بریجینګ سیمسټر ته تللي دي. اگر چې زموږ هغه ارمان دي چې زموږ د ټاپ سټوډنټسو، لیکن په بله معنا د هغو د مستقبل مسله ده او سات سات د شروع اډمیشن یې له موږ سره کړی دی، نو زموږ نوم هم ورسره روښانه کېږي. څه داسې سټوډنټس دي چې د دوی بار بار اگزام لکه څنګه چې کېږي اساینمنټس یې دي 2-3 هر سیمسټر کې 2 اگزام وي، پریزنټیشن یې وي. هلک د دې جوګه سي ودې شي ته تیار سي چې په هغه مختلفو پوسټو باندې د لوور ګریډ پوسټو باندې دوی اپلای کوي او هغه هم کوالیفای کوي. بل تا ذکر وکړي دلته دغه د بي اے بي سي دغه چې نوعیت ډېر جلا دی. دلته به هلک که په 3 سیمسټر کې ډراپ اوټ کېږي بس هغه فارغ دی، هغه ته موږ یو شی نه ورکوو. کم از کم 4 سیمسټر به دی له موږ سره تېروي، اټینډنس به یې پرهیي، اګزام به یې ورکړی، پاس سوی به وي، بیا هغو ته موږ یوه ډګري ورکوو چې د اے ډي اے ډي ایس برابره ډګري وي. هغه ورکوي. که چیرې یو هلک په سیمسټر په مابین کې 4 سیمسټر یې ووایي بیا د ګسه د بي ایس پرېږده وي، آیا وده ته ایچ ایس سی ډګري ورکوي؟ بالکل 4 سیمسټره به خامخا وایي، هغه به پاس کړي نو وده ته بیا ډګري ورکول کېږي. د هغه څه زیات که د 15 سیمسټره ویلي، که 6 ویلي، که 7 ویلي، د هر څه بنیاد باندې که دی ډراپ اوټ سي هم به دغه 4 دغه موږ ورکوو. دا نشته چې 15 سیمسټره د ویلي دي یا 6 ویلي دي یا 7 ویلي دي، موږ ورته پرې ډګري ورکوو. هغه د اے ډي اے ډي ایس یعنې د 4 سیمسټرو برابر ډګري ورکول کېږي. پروفیسر صاحب که چیرې لږ د بي ایس په حواله سره موږ سره څه خبرې وکړي. حافظ صاحب وویلې ول د ریسرچ په حواله سره څه دغه هم ستا په اخري سیمسټرو کې موږ به که دی ریسرچ وي، د ریسرچ طریقه کار سره کم دی که چې طریقه کار یې څه واضح کړي. اچھا د ټول مخه نبی صاحب ستا یو جان مننه چې د خپل مصروفیت یو ټایم راوایستی پشن کالج ته راغلی. په پشن کالج کې تقریبا زموږ سره یو هایلی فیکلټي سټاف دی چې هغه تقریبا د دغه د پروسس ګو تھرو سوی دی. مطلب په دې کې اکثره دا سټاف دی چې هغه مطلب د ډیفرنٹ رینالډ یونیورسټیانو سره د دې مطلب ایکسپوژر سوی دی، ډګریان یې کړي دي، ایم فل او پی ایچ ډي یې کړې ده. د بي ایس د حوالې سره زموږ د پښین د علاقې دپاره دا یقینا یو مطلب هایر ډګري ده. په دې کې د دې شي یقینا د ډېره ټایم سره د دې شي مهرومي وه په پښین کې، چونکې دا سټیپ چې دی په ډګري کالج پښین کې د پروفیسر سعدالله صاحب، پرنسپل صاحب او ډاکټر حافظ نقیب صاحب په ایفرټ سره دا شی په پښین کالج کې شروع سو. نو په دې کې به زه صرف دا شی لایټ کم، نور به اکثره سرګس و تاته ایکسپلینیشن ملاو سوی. په دې کې زموږ سره چې کوم ډپارټمنټس دی، یو بي ایس کیمسټري ده اور زولوجي سو، اردو سو، اور دا کال چې دی بي ایس انګلیش هم دی. بي ایس زه به د سبجیکټ د حوالې سره د سټوډنټ د موټیویشن او دوی د فیډبیک حوالې سره دا درې شی وګیږم. اول دا شی دی سټوډنټ چې کم وخت په بي ایس پروګرام ته انټر کېږي، مطلب باقاعده د دوی یو کاونسلینګ کېږي، د دوی چې کم پیرامیټرز دي پر هغه باندې موږ مطلب دی ګایډ کوو. په هغه کې مطلب پیرامیټر څه مراد دا شی دی چې مثال د دې تقریبا د انیول سیستم څخه د سیمسټر سیستم ته انټر سي، چې سیستم ته سیمسټر سیستم ته انټر سي. په دې کې داسې چانس ته چې هغه مطلب لکه کویز دی، اسایمنټس دی، سرپرایز کویزز دی، اور د دې سره علاوه پریزنټیشنز دی، اور اسایمنټ چې دی د ایچ ایس سی فارمیټ فالو کوي. مطلب چې کوم موجوده ټایم چې مطلب د دې په لاس سیمسټر کې ریسرچ راځي، د هغه څه مخکې 3 سیمسټر کې ودوی ته چې کوم اسایمنټ موږ ورښیو هغه د ایچ ایس سی فارمیټ مطابق. نو اکثره چې کوم سټاف دی، فیکلټي بي ایس فیکلټي دی، هغه مطلب ایم فیل سکالرز کې سته. نو دی ذهني طور پر ودې شي ته تیار کو چې مخته ستې سیمسټر سره کم داسې ایجنډا وي چې پر هغه باندې مطلب به تی ورک کوي، کار به کوي. اور د سبجیکټ د حوالې سره یقینا اوس ایچ ایس سی موږ ته نوی اپډیټډ سلیبس راکړی دی، هغه انتهایي بهترینه سلیبس دی. په دې کې که دا درته وایم چې کم کلاسیکل سلیبس وختي موجود و، اوس دا 2 کاله کېږي دا شی چینج سوی دی. پروفیسر نواز سومرو صاحب راغلی، ویزټ یې وکړي، دا چې کوم ریکمنډیشنز وو د کالج د طرف موږ ورکړو چې وایي سلیبس دی اپډیټ سي. په هغه کې دا څه مسایل وو
چې مثال سټوډنټ چې په فرض کړه سایټولوژي په فرست سمستر کې وله په تھرډ کې به هغه سبجیکټ ورته بیا مطلب ایز ا سیل بایولوژي را انټر سو صرف د نومنکلیچر فرق را روانو نور هغه شوی بیا دا سلیبس اپډیټ سو په دې کې سټوډنټ د اف اس سی مطلب چې بي اس د انټرست د سنوي سبجیکټ سره د دې مطلب امنا سامنا وسی بیا هایلی فیکلټي مطلب په دې کې زولوجي والا چې دی هغه د بي اس زولوجي سبجیکټس د کې پاکي مختلف قسم سبجیکټس تا اردو والا دي دغه رقم مر سره سټافز دي کیمستري ده په دې کې د سټوډنټ چې کوم فیډبیک ما نوٹ کړی دی په دې کې دوه شانس ده اوله خبره خدا ده د سټوډنټ د حواله سره سټوډنټ چې دی مطلب په دې کې انټرست راخلي دلته د ایگزام په حواله سره زیرو ټولرنس دی ایون مطلب په دې کې اورال لګر د سټاف او د حافظ صاحب په مهنت سره ایگزام چې دی انتهایی مطلب ټیچینګ کنسپټ د چیټینګ کنسپټ ګسکستان هغه وجه دا شی وی چې مثال موږ فرست سمستر سره پر دې باندې چې کم پروسس دی یا چې کم مطلب یو پری پلانینګ موږ ته جوړ کړی د ایگزام د حواله سره د کنټرولر د حواله سره جوړ شوی دی نو هغه سټوډنټ چې دا ایگزام وویني دا پروسس وویني د په دویم سمستر او د اول سمستر کدا درته چې 80% کنټراست را روان فرق را روان د چا کم اف اس سی انټرمیډیټ یا میټریک لیول ایگزامز دور کړی دا هغه سره د مایند سیټ ډایورټ سیوا بي اس ایگزام ته نان چیټینګ ایگزام نو د انتهایی ډیر ښه فیډبیک سټوډنټس ورکوي او په دې کې بیا د انټرسټډ سي او ټیچر چې دی هغه مطلب د اسایمنټ ما درته لکه سرپرایز کویزز دي دا موږ واخو کوشش موږ دا وی چې موږ سره چې کوم سټوډنټ دی فلحال د 8 سمستر سټوډنټ دی په دې کې د ریسرچ دا حواله باندې بزوه غیرجمه ریسرچ دی مطلب چې کوم د یونیورسيټي سما خپل ډیګري کړی ده باقي دا رقم باقي دوه سیټ اپ است اول دا دی چې ته یا پریزنټیشن ورکې ډیفنس وکړي په ډیفنس کې تا ته مطلب 15 شپږ ټاپک درکې پر هغه باندې تا ته ریسرچ آرټیکل درکې هغه به ته ریویو کوې دغه څه به ته یو خپل پیپر جوړوې دا ته ریویو پیپر وایي د ریسرچ په اصطلاح کې او بیا دا ریویو پیپر به ته پریزنټ کوې ستا سره به مطلب ډین ناست وي ایچ او ډي به ناست وي چیرمن به ناست وي فیکلټي سټاف به ناست وي سټوډنټ به وي هغه چې کوم وخت پریزنټ کوي دا ریویو پیپر دا ستا ماسټر ډیګري یا بي اس ډیګري چې کوم دا هغه کمپلیټ اکثر په بایولوژیکل ساينسز کې دا راکړه پاتې د نیچرل ساينسز خبره چوکو یا فزیکس دا نوري هغه پروجیکټ وي پروجیکټ مطلب دا دی پر مختلف قسم فیلډ دی پلاس ورکی لکه فزیکس او میتھمیټکس او ماډل جوړ کی هغه ماډل د ګروپ په شکل کې جوړیږي هغه پریزنټیشنز ورکول کیږي مختلف انګلز بیا پر دې کوېسچنز دي دا ماډل بیا دی تیار کی پر دا ماډل دی یو قسم ریویو پیپر هم لیکلای شي په مختلف جرنلز کې پبلش کولای شي نو زموږ سره چې کوم سټوډنټس دي هغه تقریبا د نن ډیټا زه در کوم د نن ډیټا د زولوجي سټوډنټس مطلب چې ما یې د ریسرچ کوېسچنز ور ولیکل پای کې دی بلډ سیمپلینګ کړی دی بلډ سیمپلینګ یې کړی دی مطلب یو ډیزیز د دې هایلایټ کړی ده مطلب دی ګرځي چې یو فیملی کې جنیټیک نه جوړي د سیمپل سی بیا پیرنټ سیمپل سی په دې کې په سیول هسپتال کې دی وزټ کړی دی اور ساتھ ساتھ مختلف کدا درته 30 35 بلډ سیمپلینګ دی کړی دی بیا د بلډ پروفایلینګ دی کوي اور د مطلب چې کوم د دې چې کوم جنیټیکلی ډیزیز دی یا بلډ کمپوزیشنز دی یا دغه سره ریلیټډ کمپیریټیو سټډي دا سلایډز د کوي د ریسرچ په حواله بل دا دی فیکلټي کې تقریبا کوم قسم استادان ستاسو سره فیکلټي خو اصل کې د کالجیټ سیکشن چې دی اکثره پروګرام چې دی زموږ سره د زولوجي او کیمستري ده د دې فیکلټي شته تقریبا کمپلیټ باغه کې زموږ سره لیکچرر هم ستا اسسټنټ پروفیسور هم ستا اسوسییټ هم ستا او پروفیسور هم ستا تقریبا در اسوسییټ پر زموږ سره موجود دي په دې کې تر ټولو غټ شي خدای دې چې مطلب یو ښه کوالیفاید استادان نه آیا دا کوالیفاید استادان په کوم ډیګري باندې دا ټیم ستا ام پی ال کړی دی پی ایچ ډي کړی دی په خپل فیلډ یقینا زموږ سره مطلب په کالج کې چې دی حافظ صاحب چې دی زموږ سره پی ایچ ډي سکالر دی پی ایچ ډي کړی دی دا رقم کدا درته هم 14 سے 15 داسې زموږ کالج کلیګز دي چې هغه ام فیل کوالیفاید دي اور ښه ام فیل مطلب وید ریسرچ پیپر چې باقي انټرنیشنل پیپر ودی پبلیکیشن ستا اور مطلب فیلډ ورک هم کړی اور ساتھ ساتھ کوم سټیټسټیکل انالایسس کیږي کمپیوټیشنل ټول باندې هغه هم دردا گو تر سوي دي نو ایکسپوجر یقینا د ډیره حد پر ریسرچ پیپر لپاره لازمي دي چې د خامخا په یو اخبار کې شي پبلش کړي ریسرچ پیپر چون کې زموږ سره مطلب یو ټیکنیکل ټرم دی د دې لپاره زموږ سره په بي اس کې چې کوم دی د ایچ اس اس زموږ سره یو سلیبس دی آر ام ریسرچ میتھډولوژي په دې کې چې اکثره زموږ سره کوالیفاید سټاف ستا هغه دا ورته وای تقریبا شپږم سمستر کې غالبا
هغه دا وي چې سټوډنټ باندې مطلب موږ پر هغه پروسس د یواره ذهني طور پر تیار کړو چې ریسرچ پیپر جوړیږي د هغه دپاره مطلب اول ور ټاپک سلیکشن دپاره ساینوپسیس دی، بیا د ساینوپسیس ډیفنس کیږي، بیا مطلب بیا چې تا کوم ابجکټیوز په ساینوپسیس کور کړي د هغه مطابق ورته فیلډ ورکوي، بیا دې څه پیپر جوړیږي. اور پاته سو پیپر چې کوم جوړ سي لازمي خبره دا نه ده چې فرست ټایم چې دی دا ته پبلش کړي، پیپر چې دی هغه ته ریویو کوي لازمي. په دې کې اکثره دا وي پی ټیسټ چې وسی تقریبا اردو الفان چې کوم ریسرچ کوي دا زموږ د مقامي انډیجینیس چې کومې موضوعات دي د دې موږ دې دپاره څه کړي دي انتخاب کړي دي. انډیجینیس موضوعات لوکل موضوعات هغه څه دي په پښین کې ادیبان شاعران هغه موجودو پر هغه من چا تحقیق نه کړي. زموږ د پښین د بی اس اردو د اتم سیمسټر الفان په پروفیسر راز محمد راز صاحب باندې پر عبدالباری اسیر صاحب باندې دغه سبسره تیر سي د پښین کې چې اردو ادبي سفرنامې لیکل سوي دي پر دې موضوعات باندې دا یو مقامي موضوعات دي. دې ته بلوچستان یونیورسټي کراچي یونیورسټي دغه توجه هم نشته. په دا رنګه مقامي موضوعات باندې د بی اس پښین الفان او سکی ریسرچ څه کړی دي شروع کړی دي. دغه رنګه د بوټني پروفیسر دي سر په بوټني کې کم بوټي ستا دغه میډیکیشنل یوز کم ستا یا په پښین کې کم حیوانات څه دي هغه موجود دي یا په دا حیوانات کې کوم ناجوړین څه دي موجود دي. او د دې بی اس الفانو په ذریعه باندې د ریسرچ پروجیکټ په ذریعه باندې یا کم حیوانات ستا دغه فارمینګ په کم بهتر انداز کې موږ کوی چې دغه پروډکشن څه زیات شي. او دا رنګه مقامي موضوعات په فیوچر کې موږ راځل لرو چې دا موږ سکو ټارګټ کو د الفان د سکو په لاس یې ورکو. اشخور شر ډیره پراخه موضوع ده ریسرچ میتودولوژي پر دې مستقله سیشن موږ کوی هغه موضوع نه ده موضوع موږ دا هم دی په فیوچر کې لکه تا چې کوم سوال پکې پبلش کولای شي کېدلی شي فیوچر کې سره اتم سیمسټر چې کوم سټوډنټ پیپر سټوډنټس دلته مطلب پاس اوټ سي د دې چې کوم ریویو پیپر دغه د کالج په نامه سره پبلش کېده ریسرچ جرنل راځي په زولوجي کې په کیمستري کې په اردو کې. عبدالرزاق صاحب یو جهان مننه ورکدارت و نقیب الله صاحب او حافظ صاحب ساده صاحب پر دې باندې موضوع باندې وغږېدل تر ګوره د غټه ذمہ داري خو نه دا جوړېږي چې کوم د کالج په سہولیات غټه مسله وي به حیثیت یو پرنسپل دا ټیم تا و بي اس ته کوم سہولیات ورکړي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه محمد نبی صاحب پروفیسر صاحبان ناست دي ستا سره د بي اس په حواله باندې هر پهلو باندې خبره وسوله. سہولیات غالبا د دنیا په یوه یونیورسټۍ کې هم نه پوره کېږي، د دنیا په یوه اداره کې هم نه پوره کېږي. د یو عظیم انسان خبره ده چې ښه لیډر هغه دی چې په دستیاب وسایلو کې خپل کار ترسره ورسوي. د موږ سره چې کوم دستیاب وسایل شته الحمدلله موږ هغه نه سپموو د ډپارټمنټ څخه هغه ورکوو چې استادان او طالب علمان دواړه په سهولت باندې وي او د خپل تعلیمي سلسله چې کومه ده په ښه توګه تر خپله سره ورسوي. نو د بي اس په نور حواله باندې خو پروفیسر صاحبان خبره در سره وکړه، طریقه کار باندې هم وګایدل، په ریسرچ باندې هم وګایدل، د کالج پر حالاتو باندې هم وګایدل. چونکې زه اوس راغلی یم نو ډېر آګاهي نه لرم، لیکن الحمدلله زما هر ډپارټمنټ چې کیمستري ده، زولوجي ده او اردو ده، زه د امتحان دوره هم کوم روزانه، زه ډپارټمنټس ته هم ورځم. نو انشاءالله هر سړي ته چې خپله ذمهداري ورکول سوې ده هغه یې په ښه توګه ترسره رسوي. البته زه د بي اس په حواله څه جنرال مجلس ترسره کوم. حکومت پاکستان دغه اداره ایچ اس سی هایر ایجوکیشن کمیشن یقینا دا یو انقلابي پروګرام په تعلیمي حواله باندې خور کړی دی. د دې مین او بنیادي وجوهات دوه دي زما په اندازه باندې. یو وجه دا ده چې دغه د 14 کالو تعلیم د وطن یا د ملک تر هر هغو علاقو پورې ورسوي چې هغه ډېرې پسمانده وي او هلته یونیورسټیانې حکومت نشي جوړولی. چونکې کالجان تقریبا د موږ سره په هر ډسټرکټ کې شته، په ډیویژنل هیډ کوارټر یا ډسټرکټ هیډ کوارټر کې ډیګري کالجان د موږ سره شته. نو دوی دغه پروګرام هلته شروع کولی شي. یو مقصد خو دا و چې دغه 14 کالو تعلیم تر پراخو علاقو یا ریموټ ایریاز چې موږ ورته وایو تر هغو علاقو ورسوي. او دویم مین مقصد یې دا و چې زموږ په دا وطن کې څه کمزوریانې وي په تعلیمي سلسله کې، خاص کر په امتحان کې.
نقل و سپارش و او غیر ضروري نمبر ورکول دا هم یو ډېره غټه مسله وله. نو بیا چونکې یو داسې انقلابي پروګرام دی چې په هغه کې د نقل ګنجایش شته نه، په هغه کې د سپارش ګنجایش شته نه، نو دا د هلک خپل محنت وي چې دی بغیر نقله او د ده چې څه زده وي هغه په پرچه کې ولیکي او دته خپل حق میلاو سي. دا دوه مین مقاصد دي او انشاءالله دا چې په کوم خاص کر د بلوچستان په حواله زه خبره کوم چې په د بلوچستان په کوم کالجانو کې بي اس کږي دغه دوه مقاصد انشاءالله ترسره کړي، که څه الفان فارغه سوي او که څه اوس فارغې شي. دا بل دا دی چې بي اس پروګرام ډیزاین سوی دا تر دی چې دا په سټوډنټس کې څه سکلز پیدا کړي. په سټوډنټس کې خاص کر د پریزنټیشن په حواله باندې په ده کې پبلک سپیکینګ سکلز چې کوم دی هغه پیدا کړي، یا پبلک سپیچ کوم وي، یو ځای خبره کول، د چا په مخ کې درېدل، پر موضوع باندې خبره کول، دا زموږ په بي اس پروګرام کې شامل دی. په هر سیمسټر کې 2 واره الکوان هر سټوډنټ انفرادي طور په سیمسټر کې په 6 میاشت کې 2 واره په دا ګرد پروسس کې 14 واره دی پریزنټ کوي. دی مختلف ټاپک اساتذه و دی تور کی بیا پر هغه باندې څه ولیکي، څه ریسرچ کی او بیا د سټوډنټسو د اساتذه په مخ کې دی هغه پریزنټ کی. نو په دې کې چې کوم هغه ججک وي هغه هم ختموي او د چې کوم د سپیچ سکیل یا سپیکینګ سکیل وي هغه هم راپورته کوي. یو دا بل د بیا تر ګردو ښه خبره دا ده چې اساینمنټس په هر دغه کې 2 واره ورکول کېږي. دی هلک لیکي په دې کې رایټینګ سکیل چې کوم دی دا راپورته کوي. نو موږ هم په دې ته ګورو، زموږ الکوان چې کوم ټیم خاص کر زموږ په دا نوي لیکچررز یا په پروفیسر صاحبانو کې چې کوم الکوان تر دا پروسس راوتل د بیا کړی دي، بیا راغلي دي لیکچررز دا لګېدلي دي، هغه یقینا په دې کې ډېر ښه دي. دغو سپیکینګ پاور هم څه شوي او دغو ریټن سکیل چې کوم وي دا هم شوي. داسې نور پروفیسران ماشاءالله د هغو سره بیا تجربه زیاته وي، هغه په خپله تجربې پر بنیاد باندې پر دې کمیانو باندې ډېر کابو راایستلی وي. خو دا په دې درته وویل چې دغه 2 سکیله پبلک سپیکینګ او ریټن سکیلز په هغه بي اے بي ایس سی کې دا موجوده نه، هلته دا نه و. ته به 2 کاله والکوان ته سبق وایې، بیا به هغه څو بعد به امتحان ورکوي او غالبا نقل به زیات پکې، دلته هغه شی نشته. نو د موږ سره چې کوم الکوان رادخ سوي دي هغه انشاءالله دا 2 سکیل لري، د چا په مخ کې مجلس کولی سي او څه لیکلی سي. نو ځکه موږ به بیا ته انقلابي پروګرام وایو. بي اس د سپیکینګ او د رایټینګ مسله خو دا خو پیدا په کمیشن کې د تور کوي زر د رایټینګ سکیل کې د پیپر برابر وای سي او په سپیکینګ کې د کمیونیکیشن سکیل لري البته انټرویو شو ورکولای سي. ښکاره خبره ده. نو ته چې له تعلیمي ادارې څخه فارغه سې بیا ته عملي ژوند ته راځې، نو 2 شیان ستا دپاره ضروري وي. رازق صاحب یو بل شی دی په سهولیاتو کې مطلب زه نقیب صاحب دغه خبره وکړه، حافظ صاحب خاص کر د ساينس متعلق خبرې وکړې کمیسټري ودا ده په سہولیات کې تا ظاهر د لیبونو غواړي، زالوجي لیب غواړي، په دې کې فزیکس کیمستري لیب غواړي، لایبرري غواړي، په دې کې کم سہولیات برابر کړي. دا خو د موږ سره الریډي په دا کالج کې دا ټیم 15 لیبارټري کوم دي دا موجوده دي، جیوګرافي ده، کیمستري ده، فزیکس دی، زوالوجي ده او باټني ده، دا له موږ سره سته. پریکټیکلز د بي اس څخه تر ډېره حده دا کوروي. کله کله داسې څه پریکټیکلز دي چې د هغه لپاره سپیشل اپلاینسز یا آیټمز یا نور انسټرومنټس چې ورته وایي دا به ته پیدا کوې. نو دې دپاره سرکار د موږ سره مدد کوي. سرکار ته کله موږ پر انفرادي سطح باندې یو اپلیکیشن ورکړو، بیا دوی زموږ دپاره هغه شیان واخلي. نو هغه خو الریډي موجوده دي، آی ټیز موجوده ده، له موږ سره کمپیوټر دا سته، ایون په کالج کې د نت دغه هم سته، خو تر یو محدوده ځایه پورې دی. که د چا ضرورت وي نو هغه راتلی سي، خپل دا ضرورت هم پر کولی سي. نو سهولیات موږ ورکوو. لایبرري سره کوم لایبرري ماشاءالله فعاله لایبرري ده، کتابونه پکښې دي. بي اس سره ریلیټډ کتابونه سته یقینا سته. بي اس دا تر پروګرام خو نه دی چې د بي اس لپاره نوي کتابونه ډیزاین سوي دي، کتابونه خو مخکې پراته ولو، خو دا ته رایې کړي دي چې کوچني سبجیکټس یې رادخ کړي دي، یو ټاپک، 2 ټاپک، 5 ټاپک، 10 ټاپک دا راواخلي، بیا د پیپر حصه جوړه کړي. نو هغه سټوډنټس ریسرچ کولی سي، کتابونه زموږ سره پراته دي، او که هغه نه وي په بکس کې نو پر نیټ باندې د دنیا جهان کتابونه سته، د دنیا جهان لایبرریانې پرتې دي. د اساتذه په مدد باندې الکوان هغه هم راایستلی سي، هغه ځای خپل سټډي چې کومه ده هغه تر پایه رسولی سي. زه لږ نور اضافه کې وکړم چې زموږ سره هره فیسیلیټي اویلیبل ده. زموږ هاسټل هم لرو، موږ ټرانسپورټ هم لرو،
موږ اډیټوریم هم لرو، موږ ګراوند هم لرو، موږ ویل اکوپډ لایبرریز هم لرو، موږ لایبرري لرو او په لایبرري کې 17 ګریډ 2 لایبرریانز هم لرو. مطلب چې سوچ کوي چې تعلیمي ادارې د انفراسټرکچر متعلق ګرین ریم لرو، ټیوب ویل موږ لرو، هر فیسیلیټي هر صورت سټوډنټ ته څه هغه میسر اویلیبل دی. او بل اضافه ځکه وکم خالي تعلیم زموږ مقصد نه دی، تعلیم سره سره د دې پر تربیت باندې د دې د رجحانات پر بدلیدو باندې موږ څه توجه وکړو. د بي اس لپاره موږ مختلف پروګرامونه اوس پر روانه هفته کې د پښین پروفیسر هم دی او ریټایرډ سیکریټري هم دی، د ادب د دنیا یو ستوری دی پروفیسر عبدالکریم بریالي صاحب. انشاءالله دغه به یو سیشن موږ ږدو په هارو د میډ او د فاینل په منځ کې او د سټارټ او د میډ په منځ کې موږ دا رنګ پروګرامونه ږدو. په هغه کې موږ سکالرز راغواړو چې د الکوان د تعلیم سره سره د فیوچر په ټرینډز باندې او د دې اپټیټیوډ هغه څه منطقه صاحب زما یو سوال دا دی، موږ چې کوم د لایبرریان کار کوو، موږ په لایبرریان کې عموما په سکولو کې دا اوس د سټوډنټ بیس لرنینګ موږ کوو، یعنې که بوک کلب کوو، که سټډي سرکل کوو، که لایبرري پیریډز ږدو، کارګړه په سټوډنټس باندې کوو، ټیچر ته ناست دي. آیا دلته چې تاسو کوم فیکلټي ممبرز دي، سرلا صاحب دي، اپي صاحب دي، تی سټوډنټ بیس لرنینګ دي که د ټیچر د کالج او د سکول د تعلیم په نوعیت کې ډیر فرق کی. بیا په کالج کې دوه سیکشن، انټرمیډیټ سیکشن دی، دویم ستا د بیس سیکشن دی، د دې دواړو په منځ کې ډیر فرق کی. په انټرمیډیټ کې صرف ټیچینګ کیږي چې د بي اس لراسي ټیچینګ سره سره د ریسرچ پروجیکټ سي مختلف اسایمنټس یې هغه د سره کی. دا لپاره د لایبرري ضرورت دی. درنګ موږ نه کوم چې باقاعده کلاس پروته شي، لیکن په کلاس کې استاد رهنمایي کوي، لکه راغواړي چې فلا کتاب د لایبرري ست ایشو کا، د پریزنټیشن ماته تیار کړ، د سټډي وکړه، نو هغه د لپاره یو رنګ د مطالعې باعث جوړیږي، د کتاب سره د تعلق هغه کی ور بحاله کی. هغه سټوډنټ بیس لرنینګ د برترالي په تاسو باندې هغه را لیکل نوعیت لرجلات یا د دې جلا سره دا رنګ موږ څه کوي، لکه ماشومان چې الفان موږ په مخه کو ډنډر سره یې په لایبرري کې کښینو، بیا تل سره کښینو. د یونیورسيټي ماحول کې خاصه سټوډنټ ازادي، په کالج ماحول کې سټوډنټ له خاصه سي هغه ازادي، د ازادي مستقو خیال ساتو. سره صاحب د سزا په اړه سره څه کم کنسپټ روان دی اوس فرض او دا چې مطلب یو سټوډنټ دی په بي اس کې داخله واخ سره کله راځي کله نه راځي، میا سره غری بیا په شرط سوی د دې طریقه کار سره کوم بیا دغه سره بیا کوي څه سره. اوله خبر خدا ده چې یو خاص تعداد موږ د حاضري غواړو، اټینډنس 75% په خامخای، که د هغه څه کمی هغه ما درته وویل چې ډراپ اوټ سي، هغه فارغ دي. بل د اگزام په حواله څه رولز اینډ ریګولیشنز هم موږ لرو، شاید نور ته دا سخت وایسیږي، لیکن موږ دا ضروري بولو او د هغه ریزلټ اورینټډ دی. هغه دا دی که چیرې یو نقل برآمد سي نو کم از کم دا پیپر خو د هغه د ولاړې پورې تور ځینې هغه ولاړې ډراپ اوټ شو، که فرض که دویم وار وشو د ده دا دغه ولاړی، داسې هم شوی دی چې موږ د کالجه فارغه کړی دی. اوس په دې کې ډېر مشکل راځي چې چونکې د علاقې الکوان د خلک د دې په نوعیت نه خبر، د بیس پروسس څه ته راځي، پیرنټس کله موږ له راسي ډېر موږ له راغلي دي، اډمیشن خو موږ کړی دی، د هغه بعد د دوی هغه زوړ خیالي چې څو ورځې نه راغلی، ډېر باثره خلک دي، ډېر دغه خلک دي، ټلیفونونه یې راځي اډمیشن دپاره، ری اډمیشن دپاره. نو دا کم از کم موږ کوشش دا کړی دی چې خپل پروسس صفا وساتو. دا ځای مو نه دی دغه کړی، که چیرې لږ ګنجایش شي هلک فرض کړه 75% نه دی، 72 دی، 73 دی، دغه دپاره موږ ګنجایش باسو. او دا تر ازه ستا چې ډېر شیان دي موږ وال چاکینګ دی، یا هلته یو شی د ده څه راووتی جست یو پوینټ پر هغه باندې معافینامه هم دوی جمع کړې ده، د دوی د ریکارډ یې سم ګرځولې ده. نو شاید ما درته ویل زه ډېر ډیټیل کې نه ځم، هسې خلک به دا محسوسوي چې سختي لږ ډېره ده، لیکن دا ضروري ده او د دوی د مستقبل د جوړېدو دغه به ګرځي. بل د والدینو سره رابطه شته که نشته؟ بالکل شته. په ډېرو ځایو کې چې موږ والدین راغوښتي دي، که موږ داسې محسوسه کړې ده چې یو هلک چې کوم زموږ ټیچینګ سټاف دی یا کنټرولر دی یا کوارډینیټر دی، هغو یو ډسکشن ورسره کړی دی، هغه هلک نه دی مطمئنه شوی، یو مشکل دی، نو موږ دغه پیرنټس هم راغوښتي دي، د هغو هم سر خلاص کړی دی. د هغو بیا دوه جلا ریزلټ راغلی دي، یو هغه دی چې هغه سم شوي دي، ټریک باندې راغلی دی او تعلیمي سلسله جاري ساتلې ده. څه داسې شوي دي چې اوس به نمونه اخلم چې یو هلک دی هغه سهار د جیبه دغه واخې د پلار څه پیس واخې پر موټرسایکل راسي، دلته نه دی راغلی. نو زموږ د ریکارډ مطابق دی غیر حاضر شو، 3-4 ورځې بعد د هغه پلار یا ورور راځي،
هغه پوښتنه کوي هغه هلک نشته په کلاس کې نو چې د هغه پوره ریکارډ موږ وګورو یا د سابقه ریکارډ وګوري په دې نتیجه ورسېږي چې د ما سره دې پر دوکان کښېني چې د ګرد دغه زه پر کوم لوازمات د هغه باوجوده دی نه راځي نو دغه دپاره دغه حل دا ده او زموږ بیا دا فایده ده که دا تراز الکواني د هغو چانټې وسي هغه ډراپ اوټ سي کوشش خو دا وي چې موږ څوک ډراپ اوټ نه کړو بالکل هغه ناقابل اصلاح پوزیشن ته چې ورسېږي نو بیا هغه زموږ سیسټم متاثره کوي هغه ضروري شي چې دی د کالج ساتو پورې څو الکوان د سي بي اس ډراپ شوي دي ډېر ډراپ شوي دي ډېر ما درته ویل که چیرې 13 الکوان اډمیشن واخلې فاینل سیمسټر کې د موږ سره 15 14 شل پاتې شي هغه مختلف وجوهات کېدلی شي یعنی یوه وجه نه ده د وخت نه لري د زوړ خیالات دي د پرفارمنس کمزوري دي د فیل سي مختلف وجوهات د ډراپ اوټ کېدلی شي په نقل مخته د نقل نس کولی دا هم یو وجه ده دا خو نو په دغه باندې چې د ډپارټمنټ پیدا کوشش شي چې د کوشش دا وکړي چې ډراپ اوټ ریشو کمه کړي هغه چې کوم مختلف طریقو باندې موږ دوی فیسیلیټیټ کولی شو هغه موږ کوو لیکن چونکې داسې آوټ اف دی وی موږ یو دغه نه ورسره کوو چې فیسیلیټیټ او هغه چلېدلی نه شي بیا چلېدی نه شي هغه موږ چې کوم سټډي سرکل کوو په پښتون کې ډېر خلک د دې وجې نه راځي چې د کوم څوک راته ناست هغه سوال کوي د سوال څخه بیریږي نه دی به زه درته ګایږم صحیح ده لیکن سوال به نه راڅه کوي څوک تر ګوره د غټه مسله دا وي استاد چې هغه د سوال په باره کې چې کوم وخت استاد ماهر وي تربیت یافته وي کوالیفاید وي هغه سوال به دې بیریږي نه آیا ستاسې په تربیت سیسټم کې په فیکلټي کې سوال اجازت شته که نشته او نوید صاحب په دې کې تقریبا اکثر چې د دې سلیبس دی ما درته ویل د SLO بیس دی او په بي اس کې موږ د سټوډنټو د انټرمیډیټ فرق دا وي دلته موږ ودې ته باقاعده د دې د سلیبس آوټکم راایستلی د دې PPT موږ جوړه کړې باقاعده سلایډس د دې سلایډس کې ویډ ډایګرامز وید ویډیوز دا موږ ودې ته شو او اول وار په دې کې فرست پرایورټي باندې موږ دا غي چې بای سټیج په کم شي کنفیوژن دی په ټاپک کې هغه مطلب موږ سره شیر کړي دا انسر موږ درکو ایون دا رقم هم سوي دي چې مطلب دی کوېسچنز وکړي ا کوېسچن دا چې ریلیټډ وي اوټ اف ټاپک وي هغه مطلب بعد کې د کلاس موږ ودی ته یو چې کوم HSC ریکمنډډ بوکس دی هغه موږ ورسو دا سیور او بس ور پرنٹ کوو په تور فیکلټي ممبر ستاسو استادان د تیاری کوي کې نه کوي تیاری سبا د کلاس لپاره ظاهر خبره د ماډرن وی اف ایجوکیشن دی په دې کې مطلب ستا به ټیچینګ چې دی هغه هایلی سکلفول په دې کې د ډیر شان سره ستا ایکسپوژر اول ایکسپوژر به ستا دا وي چې مطلب سټوډنټ انګیج کوم کلاس کې په دې کې ظاهر خبر د کلاس پلانینګ دی لیسن پلانینګ دی مختلف فیکټرز په دې کې ستا په دې کې موږ سټوډنټس ته مین شی دا چې کړی دی چې موږ په کلاس کې انګیج ساتلی دی صرف بورډ پر محدود نه دی ایون موږ د میډیا سره ماویر کړی دی چې میډیا کې سلایډز دی او دا سلایډز ورته موږ ورکو دی پرنٹ کې دا څه دی د ایگزام تیاری کوي ا سلایډ دا رقم دی چې هغه د ګرد بوک کنکلوژنز موږ وایستل دي دې کې تیګه صدا طریقه کار وشي چې مطلب نن سبا د چیټ زمانہ د یوټیوب دی یوټیوب هم بکدا دا ټیم لکه سره لاس چې ورځ ویل استاد دی وس دغه تلقان ته دا ترغیب ورکوي چې به پر خپل ټاپک باندې دا د ریسرچ وکړي د یوټیوب څخه د چیټ جی پی ټی څخه د ریسرچ په حواله سره غزار خبر د بعد کې هم پر دې سیشن وکړو بقاعده یو سیشن غواړي زه به دا وایم چې د دویم دریم سیمستر پر دې چې کوم اسایمنټس دي به هند رائټینګ اکثر چې مال ظاهر خبر دی اکثر ټیچر فیکلټی ته دا ایکسپوژر د سټوډنټ ورکوي چې د پنځم شپږم سیمستر ته راسي د مر د چیټ جی پی ټی د کوم ټیکنالوژي د دغه سره ویر کو د دې اسایمنټ به کمپیوټرایزډ وي هغه صرف دا وی چې مطلب دی چې کوم بیا مخ تھیسیس لیکي یا ریسرچ لیکي ظاهر خبر ده د ټیکنالوژي په دی الفاظ دا کار وکړي حافظ صاحب مولوی قبلا صاحب پرنسپل عبدالرزاق صاحب سعدالله صاحب یو جهان مننه بي اس په حواله سره ته موږ ته معلومات راکړو زموږ د علاقې دپاره یو ډېره غټه خوشحالي ده چې خلک به تلو بلوچستان یونیورسټي د بار یونیورسټیانو ته به تلو هلته به یې په زراو روپۍ خرچې کولې پلار به ریړۍ چلوله بیا به یې په دوی باندې سبق وایي لیکن نن دا شی کور ته زموږ علاقې ته راغلی دی چې یو کوچنی یو طالب علم سار د تراټ سره راسي د لمړان سره راسي خپل سبق وایي برته غرمه کور ته ولاړ سي د ډېرو خرچو څخه چې کوم دی دا د پشن ډګري کالج د زموږ ځوانان بچاو کړي دي امید دغه دی چې بجای د دې چې دوی پر بار باندې ځي د خپل بچیان د دې داخل کولي په دې کې هر قسم سہولیات ستا که لایبرري ده که ساینس لیب دی که کمپیوټر لیب دی هر سهولت د دې ستا بلکې تر ګوره د غټ شی دا دی استاد تر ګوره د غټ اهمیت لري ښه استادان کوالیفاید تربیت یافته استادان د دې ستا پی ایچ ډي ایپل هولډر استادان دي موږ امید لرو د پښین چې کوم ځوانان دي هغه د اول دلې داخله واخلي که چیرې بیا هم ډېره تقاضا ده بیا د اجازه شته حافظ صاحب پرنسپل صاحب یو جهان مننه